والسلام مبارک چې کله د خپل کور نه راووتل د ولوي اختر په ورځ باندې چې ویې کتل وی مسجد ته روان دی چې ویې کتل ماشومان ټول لوبې کوي یو ماشوم پکې ناست دی او هغه لوبې نه کوي. نبی اسلام مبارک چې ورنږدې شي هغه ژړل د اختر ورځ ته ژړلې. نبی اسلام مبارک ته تپوس کوي بچیه ولې ژاړې؟ دی ورته جواب کې وایي او ماشومانو وایي وړوکي جواب ورکوي وایي ژاړم ځکه چې دا ماشومانو نوې نوې کپړې اچولې دي او زه یتیم یم نه مور لرم او نه پلار لرم چې مور باندې سر غوړکي ما اولامبئ او پلار راله جامې واخلي په دې خیلونو جامو کې ولاړ یم د دې وجې نه راسره ماشومان لوبې هم نه کوي چې ته پمل یې د الله رسوله ځکه ژاړم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې وکتل د هغې د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. نبی علیه السلام مبارک ورته وایي ژاړم اگر که ستا پلار نشته داسې وګڼه چې دا محمد ستا پلار دی. ټول سبحان الله. ماشوم خوشحاله شو د ګوتې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکونه و روان دی. نبی علیه السلام مبارک بچې کور ته دننه د شپږو اتو کالو ماشوم دی. نبی علیه السلام مبارک عایشه ته وایي عایشه راشه دا ماشوم یتیم دی نه مور لري نه پلار لري دی په یتیم مدینه باندې یتیږي ما محمد هم د یتیمۍ والا زمانه تېره کړې ده راشه کپړې مبارکې دي. نبی علیه السلام مبارک په خپلو لاسو باندې ویستې په یو خانه کې بالټي کې کېنو. عایشه پې وایي ما پې اوبه اړولې. نبی علیه السلام مبارک پې نبوت والا لاسونه راکاږي بالکل پاک اولامبو. نبی علیه السلام ورته وایي عایشه ووایه د حسنینو کپړو کې کپړې شته؟ ما ورته وایي د الله رسوله کپړې شته د حسنینو کپړې مې ولې راواغېستې هغه کپړې مې ورته په بدل کړې. بیا دې تپوس کوم وایه ماشومه ته به چې عیدګاه او مسجد سره مسجد ته پلار سره تلې څنګه به روانې ګوته به دې نیولې ورته د پلار په اوږو به سولې د محمد دغه ویل. وایي دا ماشوم ورته وایي وایي نه د الله رسوله زه چې په پلار بوتلم په اوږو باندې به یې سور کړی. وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نبوت والا آقای نامدار محمد مصطفی ورته سر ورته ښکته کړ. نبوت والا اوږې چې مهر نبوت یې په اوږو باندې دی نبوت والا اوږې ورته ښکته کړې ځان یې ورته سورلي کړه. ماشوم به وخته هغه شاعر وایي که نه وایي آبو امیر دیکھ ذرا ہر سب فنا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیم ہوا میں نبی نبی الف سے لو انسان نبی باس کامل قرآن نبی تاس تظہیر کی جان نبی ساس تطلیم کی شان نبی ہر مخفی بات کراز نبی جن سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی راز رہبر فرحان نبی ساس ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی سین سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافی بھی نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مؤمن کی تصدیق نبی حمید حماد حمید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی غاروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہر عاشق کی زاروں میں نبی ہر مؤمن کی ناروں میں نبی زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی علماء کی صداقت میں نبی نبی شرفاء کی رفاقت میں نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی نبی پیاروں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی تو دین کے اندر جو کر لے میرے دین میں ہے نبی نبی زہم زمان نبی داسی نبی نے قسم دے نبوت والے روکے معشوق تک کتک دے وہ تمام جو رکھ جائے سبحان اللہ. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معشوق کو رکڑ دے حسنین متجاری بابا نن من والے نہ پاؤں کے اگوا تو نن کا باپوں کے کڑے دے یو یتیم دا مدینے یتیم پچا کڑے دے مسجد کا آواز کڑے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معشوق کو کڑے دے وی دا خوشاله دا معشوق دا پارا وی کله چې معشوق راغی عیدګاه کې د عیدګاه نه بار معشوقانو لوبې کولې هلته یې کوز کړه ټول معشوقان ورته وایي دا کپړې کوم ځای وې ورته وایي دا ماله دغه سړي راکړې نبی علیه السلام مبارک یې ورته یادو وایي دا ماله ده راکړې کپړې هم راکړې ویې هم لامبولم په خپل کور کې او نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک وایي ما ورته کتل چې کله هغه ماشوم د نورو ماشومانو سره ملو شو او هغې سره یې لوبې شروع کړې ما محمد ته سکون ملو شو مسجد ته مې ځان ورسو خبره مې دې پورې ټول زما محترمو چې دا د خوشحالۍ ورځ ده په خپله ځان
کې خوشحالي داسې خوشحالي چې د شریعت خلاف دي مخاطب ګاونډي وګوره چې ستاسو تکلیف ورته نشته الله دې موږ په دې باندې